أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، قال الله تعالى في تنزيله: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فإن أصدق حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني عملا. ډیرو عزتمندو مشرانو کشرانو مسلمانانو خویندرونو، الله تعالی دی امت ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را لیږلی دی او په هغې باندې یو عظیم کتاب نازل کړی دی چې قرآن مجید دی. په هغې کې ډیر اوامر او ډیر نواهی دي. الله تعالی د بعضې عملونو نه منع کړله، نو د بعضو طرف ته ترغیب ورکړی دی. داسې اعمال دي چې رب العالمین وایي چې تاسو د هغې نه ځان وساتئ، یعنې تاسو به نقصان کې واقع شئ. د ټولو نه عظیمه ګناه په مخ د ځمکه باندې چې د الله تعالی هغه ګناه هم بدې شي او هغه عامل چې کم بندی کوي عمل کوونکی دا هم د الله تعالی بدې شي، هغه الشرک بالله دی، د الله تعالی سره برخدار جوړول. نو دویم نمبر رب العالمین د کفر نه منع کړله او د کفر بدی بیان کړله او د هغې دپاره سزاګانې ذکر کړي او دغه انسانان که هغه څومره هم نیک اعمال کوي رب العالمین یې ترې نه قبلوي، ځکه د نیک اعمالو دپاره اولنی شرط چې دی هغه دا دی چې انسان به په اسلام کې پوره داخلېږي. نو دریم نمبر هغه عمل چې د رب العالمین ډیر بدی شي، الله تعالی په هغې باندې ډیره خطرناکه سزا ورکوي او د الله تعالی دغه بندم بدی شي، نو هغه منافقت دی. او ولی به د الله تعالی بدی نشي؟ د الله تعالی چې کم عمل خوښ شي نو په هغې باندې بعضې ځایونو کې مستقل صورتونه نازل کړي، هغه نوم باندې الله تعالی صورت نازل کړی. د مثال په طور باندې د لقمان حکیم چې دی دا د رنګ نه یو تور انسان و، د سوډان ته نږدې په دغه ځای کې اوسېدو او دا شونډې داسې دغه غټې شانتې وې، دا ویښته یې ګلګوتې وو، د قد نه هم دومره غټ نه و، لیکن په هغه کې نیک اعمال دومره سیوا و، د الله اطاعت فرمان برداري هغه پکې سیوا و. نو رب العالمین ته دومره خوښ شو چې الله مستقل صورت دا په نوم باندې راولېږو، سورت لقمان. قرآن تاسو راواړوئ هلته تاسو ته میلاو شي.
دویم نمبر رب العالمین ته مؤمنین خوښتي مؤمنان نو الله تعالی سورة المؤمنون را لېږلی دی یعنی د منافقین په مقابله کې الله تعالی یو سورت د مؤمنینو را لېږلی په نوم باندې نو الله تعالی ته دا منافقت بدی شنو په دې وجه رب العالمین سورة منافقون هم را لېږلی دی یعنی دا بندگان ځان د منافقت نه بچ کی او ځان تی وساتي او دغه چې کم اعمال دي د هغې نه اجتناب وکړي او منافق چې دی نو همیشه دپاره اسلام ته د ټولو نه غټ نقصان چې دا منافق ورکړی منافق کم انسان دی یأتی علی وجهه ویأتی علی وجهه چې یو انسان ته په یو مخ باندې راځي او بل انسان ته په بل مخ باندې راځي الله تعالی دا هغه ذکر په سورت البقره دا اولنې سورت چې په قرآن کې دی په دې کې الله ذکر کړی دی کله چې مؤمنانو ته راشي نو څه ورته انا معکم انما نحن مستهزئون مؤمنانو ته صحابه کرامو ته وایي موږ خو ستاسو سره یو ستا دا خبرې او ستاسو د پیغمبر دا خبرې یا په دې زمانه کې یو علم دی او هغه بیان کوي د قرآن او د سنت او چې ستا دا خبرې خو بالکل صحیح دي د الله او د رسول خبرې دي او دا ما په دې زړه باندې لیکل دي او کله چې دغه مجلس نه لاړ شي یو بل مجلس ته نو هلته څه وایي انما نحن مستهزئون زه خو هغې تاسې تلی وم ټوغې مې وسه کولې اصل خو تاسو دا مجلس دی او اصل خو تاسو یې او ستاسو خبرې ما په زړه باندې لیکل دي او تاسو څه مؤمنان یې تاسو مسلمانان یې او پلانې علیم به اصلي ګیا وي هغه قرآن او حدیث بیانوي وایي دی اصلي ګیا دی وایي یعنی نعوذ بالله د الله او د رسول خبرو ته اسې ویل زه سورة منافقون ترجمه تاسو ته بیا کومه او زه پکې خپله خبره نه کوم او تاسو د الله خبرو ته غوږ کیږئ چې الله څه وایي نو څه وایي وایي هغه سړی چې دی هغه اصلي ګیا دی وایي یعنی د الله خبرې چې قرآن دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې چې احادیث دي وایي دا هسې دي نو ستا څه خیال دی دا سړی بدترین دی د مشرک او کافر نه که نه دی او دله د کافر او مشرک نه بدترینه سزا پکار ده او که نه ده ځکه خو حدیث کې د الله نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي د قیامت پر ورځ به الله تعالی دا منافقان راولي قرآن کې الله فرمایي که د هغې د دې آیات په تشریح کې اهل علمو په مختلف تفسیرونو کې دا حدیث نقل کړی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار الله وایي د منافق د پاره او په جهنم کې د ټولو نه لاندینی کندی په جهنم کې د عذاب د پاره سټیپونه دي رتبې دي مرتبې دي مقامونه دي پاټ کې چې ورته تاسو وایئ دغه پاټ کې دي د چا دپاره سخت عذاب د چا دپاره د هغې نه لږ کم عذاب په دې عذابونو کې به د ټولو نه خطرناک عذاب بدترین او سخت عذاب د منافق دپاره ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار الله وی منافق په د جهنم په لاندینۍ کنده کې پروت دی سخت عذاب ولا الله ورکوي دا ولې ځکه چې دیو به په اکثرو خبرو کې دروغ وي ولهم عذاب علیم بما كانوا یکذبون دروغ به وي دوه مخې به و دوه جبې به و لا اله هؤلاء ولا الى هؤلاء الله وی نه د مؤمنانو طرف ته و نه د منافقانو طرف ته د الله نبی د دې حدیث په د دې آیات په تشریح کې فرمایي الله تعالی به د قیامت په ورځ باندې منافقین راولي تابوتونه به راوړي په دې کومو تابوتونو کې چې تاسو وینئ او دا مړي پکې خلک ښخوي دې تابوتونو کې به طلایانې او بړستنې دا د ووري الله تعالی به یو منافق په یو تابوت او صندوق کې ورږدي او بیا به تاله راوړي او دغه تاله به پسې وایي او الله به چې همیشه د پاره په دې جهنم کې دغه شانتي اوسئ
او د جهنم لاندینۍ کندې ته سختترین عذاب ته به الله تعالی بوځي. عزتمندو د منافق څه علامات دي، څه کارې دی قرآن ذکر کړی دی. اذا جاءك المنافقون، الله وی کله چې ستا خواله ای نبی، ای محبوبه، ای پیغمبر، ستا خواله منافقان راشي نو څه وی؟ قالوا نشهد انك لرسول الله، مونږ دا گواهی کو چې ته د الله رسول یې. مونږ هم اذا مسلم په حیثیت د یو مسلمان باندې نن سبا مونږ هم گواهی کو. خو تاسو ته پته شته د هغه منافقینو او د دې نن سبا زمانې د منافقینو په منځ کې څومره فرق دی، څومره بعد دی، څومره لرېوالی دی، دا څومره سخت دی د هغه منافقانو نه. هلته رسول موجود و، پیغمبر موجود و، د هغې مخامخ به د منافقانو وی چې انک لرسول الله، ته د الله تعالی پیغمبر یې. او بیا به په زړه کې څه والله یعلم انک لرسول، الله وایي زه ګواهي ورکوم چې پیغمبره ته زما د طرفه پیغمبر او نبی. والله یشهد، بیا الله وایي زه ګواهي ورکوم ان المنافقین لکاذبون، منافقان دروغ وایي. دیو چې دا په جبه وایي که نه چې انک لرسول الله، دا په دې خپل قول کې دروغجن دی. ولې؟ ځکه چې اے نبی ته کم امر کې، کم عمل کې، ستا کم کردار دی، کم امر کې، کم نهی کې، هغه نه مني دي. په دې زمانه کې که مونږ هم خپله باندې وایو چې مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم منو، مونږ داسې یو داسې یو، خو چې عمل نه کوي نه کوو، بیا دغه منافقانو کې مونږ هم شریک. آیت المنافق ثلاث، د منافق درې علامات دي، فی روایه اربع، په یو حدیث کې څلور دي. اذا حدث کذب، کله چې خبره کوي دی به څه وایي؟ دروغ به وایي. واذا وعد اخلف، او کله چې وعده وکړي خلافتی به کوي. واذا اؤتمن خان، کله چې امانت ورسره کېښودلی شي خیانت به کوي. وفي روایه، او بل حدیث کې راځي چې کله د اذا خاصم فجر، کله چې جګړه کوي دروغ به وایي، کنځلې به کوي. نو کنځلې کول دا ډېر لویه ګناه ده، خو بعضې نیم ټایم کې د الله تعالی د غیرت ته وجې نه سړي د خولې نه وخېږي، په الله باندې د غیرت ته وجې نه، یعنی په رسول او په الله باندې سړی غیرت کې دومره هغه دماغ د سړي کار پرېږدي چې بیا په خپل کنټرول کې نه وي. نو کله ناکله داسې یو واقعه کې راځي په سیرت کې ابوبکر